العزيز الحكيم. ربنا اور رب زمنگا وبعث لیگی فیہم فاغی کی رسولا عظیم الشان پیغمبر، رسولا آخری پیغمبر، منہم دا آئین یدلو علیہم لولی و پاغی مانے آیات کا آیاتنا ستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی غیلر دا کتاب دا قرآن مجید والحکمت او دا حکمت ویزکیهم او تزکیہ بکی پاکی بکی دا غی انکا انت العزیز الحکیم. اللہ تعالی بے شک تچی العزیز پورا الحکیم پورا حکمتونو والے. پرون سبق کی تیر شدہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا تتمہ پورا والے دے کہ کل ابراہیم علیہ السلام دا خانہ کعبہ تعمیر کولو نو دغه ٹیم کے ابراہیم علیہ السلام دعا اکڑا. نا دعا کی بیارز ابراہیم علیہ السلام یا اللہ پدائی کے راولے گی فیہم پدائی کے رسولا تنوین یا دا تاحیر دے یا دا تعظیم دے اخیری پیغمبر یا عظیم الشان پیغمبر. نففیہم کے اشارہ دار جے دا اخیری پیغمبر راضی دابا دا دینوی دابا مکیوی دابا دا بل دیننوی دے منہم دا آغاینا دا جنس دا آغاینا. نیو مفسر دے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ غوی چی جنس میں بشری منہم دا دینہ بھئی اوی دا غوجہ دا چی بشریت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پا نصوص قدعیو معنی ثابت تے او چې کم سړی د نبی علیہ السلام د بشریت نه بلا تاویل انکار کوي نو دا سړی بیا مسلمان نه پاتې کیږي. اوس پیغمبر ډیوټای بسی یتلو علیہم آیاتک ستا د آیاتونو تعلیم باور کوي. د پیغمبر لومبنه مرکزی ډیوټي چې هغه پیغمبر آغا با بنیادی طور خلق تا تعلیم ورکی دسو دا قرآن مجید دا آیاتون دا مکتب سبق کم استاد او قاری سے ابن خی نورانی قاعدہ خی علب باتا سا خی او دا سبق کنا قاعدہ قرآن مجید خی ناظرہ خی دا پیغمبر لنبائی ڈیوٹی دا دا ډیره اهمه ډیوټي ده. بیا چې کوم د دویمه ډیوټي ويعلمهم الکتاب د کتاب د قرآن مجید معانی رموز او اسرار دا بخی. ګورئ صحابه کرام سره د دینه چې عربیانو ډیر داسې آیاتونه راغلی دي چې الله پاغي کې یو حکم کو او صحابه وداغین بل مت درېمه ډیوټي والحکمت د حکمت یو معنا دا سنت احادیث دی. د حکمت دویمه معنا دا علم باطینی دی او د حکمت درېم مطلب دا رموز سلطنت دی چې د حکومت چل وغه دنیا کے خلق له د حکومت چل نه ورته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا د حکومت چلو خو چې تاسو به حکومت څنګه کوو او دا خبره
باطل ډیر زور او شور سره په مسلمانانو کې خورا کړه چې حکومت سټیټ او ریاست اغستل او کرسای اغستل دا د دنیا دارای کار دی کم سړی د حکومت غواړي چې د کرسای غواړي دا د دنیا دار دی لہذا حکومت سره د دین څه کار دی دا نارا دا اصلا د رهبانیت او د يهودیت تا چې د دین او د شریعت حکومت سره څه کار دی رهبانیان ځان له جدا نه استي دا غي اثر بیا اثر اودي دایر اوزي دا کم چې اوس په امت مسلمه کې جوړ دی چې د امت مسلمه په مخ د ځمکه باندې په نقشه کې د مسلمانانو تقریبا 80 ملکونه دي خو د یو ملک ته اسلامي ریاست نشي ویلې په صحیح معنی دا د مسلمانانو ملکونه دي او د دې 80 واړو ملکونو د مشران چې ودرې کنه د کله کله ودرېږي او د بوتاړونو ته وګوري په خله خو هر یو وایي چې د رسول الله عاشق یې او دا غي لباس ته دا غي شکلونو ته دا غي کړو اړو ته دا غي بچو ته دا غي ټول سیستم ته چې وګوري نو شیطان لو انګريز لم په ایمان شرم ورشي دا هغه مسله رااله چې موږ رموز سلطنت حکومت دا د دین نه جدا باید اسلامی شریعت کې وداسې حکمرانانو چې د موز وخت براغه نه یو په مصلی ورمخ کې موز به ورکړي چې د جمعې خطبه براله او د جمعې خطبه ته ورمخ کې شو کله اختر خطبه براله هغه باغې ته ورمخ کې شو که جنازه براله هغه باغې ته ورمخ کې شو دی غاړه ته به د قضا کارونه کول د حکومت کارونه به کول اوس موږ ته يهوديت پټایو خولا دا د یو بل دومره لري شي چې تاسو مکا نو رموز د سلطنت او ګورا نبی علیہ السلام تاسو سیرت وای دا اصل کې موږ دا دوکي څخه موږ د نبی علیہ السلام ژوند نو ژوند نبی علیہ السلام چې مدینه پاکه تراتو د نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې مین میشن هغه داو چې په مدینه کې یو اسلامی ریاست او حکومت جوړ کړي او نبی علیہ السلام مدینه ته دراتلو نه مخکې د مدینه خلکو سره دا معاهده کړې و چې زه مدینه ته درشم نو الته مدینه کې به مشیری زمای او پدې معنی هغه عاد کړی دی معاهده کړی دا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مضبوط اسلامی ریاست د جوړولو د لپاره جدوجہد شروع کړی دی او حتی بیا په اتم کال د هجرت معنی فاطمه مکه کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دستې لېږلې او دا جهادونه کول دا خوند لپاره کول اسلامی ریاست نه جوړو او بیا نبی علیہ السلام مکه فتح کړه حکومت شروع کو بیا هغه حکومت ټرانسفر کا ابوبکر صدیق صاحب تا ابوبکر صدیق صاحب نه ټرانسفر شو حضرت عمر صاحب تا حضرت عمر صاحب نه ټرانسفر شو حضرت عثمان غنی تا بیا حضرت علی صاحب تا او راځه شپږنیم سو کال سورا شپږنیم سو کال په دنیا باندې دا اسلامی حکومت چلیدلې ولدا شپږنیم سو کال دا ټول خلک دنیادار کاغی نه پویدل دا اوسانه پرونه بچي چې راپاسي نو دې پويږي په اسلام باندې هغه ټول تاریخ غلطو آیا ابوبکر صدیق صاحب چې حکومت کوغه دنیاداری کوله حضرت عمر فاروق صاحب چې حکومت کوغه دنیاداری وا عثمان غنی صاحب دنیاداری کوله علا کل حال نبی علیہ السلام د حکومت چلم کوله الله دې زموږ حکمرانانو تم د دین په نصیب ويزکیهم او تزکیه د پیرانو دا کار بیعت سلسله د نبی علیہ السلام په دور کې چونکه پاک ماحول د رسول الله مبارک توجه
دا موږ دا اوس دا پیران صاحبان چې دا ذکر کوي مراقبه کوي مجاهدات کوي هغه زمانہ کې د دې خبرو ضرورت نو ولی صحابه د رسول الله پاکا مبارک سینه وا هغه سینې سره به څوک لګېدل هغه مخامخ نورانی چهره ته چام کتلی دي د هدایت په نیت باندې الله ته هدایت ورکړي بیا رب تا هغه سیس کې کیمرا ته نو تابعین په دور کې د صحابه په دور کې بیا د نفس اصلاح د پاره دا سلسله شروع شو دا مجاهدات شروع شو کا انک انت العزیز الحکیم دا ټول د پیغمبر کارونه دي ښا نور خبر چې په کېم ډیری کې خو بس دور ډیری دي و مَن يرعب او اعراض نه کوي عن ملت ابراهیم د ملت د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر هغه سړی من صفها چا چې بیوقوفه که جاهل که نفس او ځان خپل ولقد اصطفینا په تقدیر الله تعالی وی من غوړه کړه وغلره په دنیا په دنیا کې و انه بشکتا ابراهیم علیه السلام په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین د اعلی صالحانو نبی چا مرسلان دي انو دې کې الله تعالی فرمای چې ګوره د ابراهیم علیه السلام د دین او د شریعت نه اعراض کول دا چا کار دی دا هغه سړي کار دی چې خپل ځان جاهل کو ولقد اصطفیناه فی الدنیا الله وای موږ د ابراهیم علیه السلام غوړه کړو په دنیا کې مقام ور کړو او په آخرت کې به اعلی صالحانو نه چې پیغمبران دي اذ یاد گاڑم قالا چی ویلو اغت رب اغا اسلم دائم اسا ہمیشہ اسا پا اسلام مانے نو قالو ابراہیم علیہ السلام اسلم تما خالص کزان لرب العالمین دا پارد اللہ تعالی چی رب دا مخلوقات دے اللہ ورطا ویو کہ ابراہیم پا دے اسلام مانے قائم اسا پدې اسلام باندې کلک اوسا پدې اسلام باندې همیشه اوسا ابراهیم علیه السلام وی الله ما خپل ځان تا تسپارل دي بیا وی الله فرمای و وصوا بها او وصیت کړو بها پدې ملت باندې په توحید باندې ابراهیم علیه السلام بني اولاد خپلتا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم دا نصیحت کړو نصیحت دا یا بنی اے بچو زما ان الله بشک الله تعالی دې استفا غره کړل لكم تاسو د پارا الدین دین اسلام لرا فلا تموتن تاسو ممړیږئ الا مگر بدی حالت کې وانتم چې تاسو مسلمون مسلمانان د ابراهیم السلام خپل بچو ته دا وصیت ګورا پلار چې خپل اولاد ته وصیت کوي کنه ناپوه خلک چې مړیږي انا ګوره د مر په وخت باندې د دنیا دار خلک ورته بچي دا پلان کې نه پلان کې اړې را لکه باب کړل دي دا نه بری پیله ګوره را نشي ښا سر به ور کوئی خدای به پینه پرېږ دی دا وصیت ازوګ ورته وای ولکه ګوره پټول وصیت په دنیا دارای دی ازو کوئی ما پسې چې مرشم کنه وی درې راځي برابر سیستم برابر کوي او بیا برابر دا جمعې برابر سیم کوئی اج بل سال وی راځي را پس خیراتو کوي بیا مخه ده لکه دا سو وصیت بل اولاد ته وصیت وکا چې په دین به وسی او د وصیت نه مخ کې د نصیحت په دور کې داسې جوړ کا کم انسان چې غواړي چې الله دې ما د مر نه پسم ژوند دی او ساتي د خپل بچی نیکان کی دیندار دي کی صالحان دي کی نیکان دي کی صالح اولاد او نیک اولاد دي
زموږ استاد سے فرمایل تاسو چې وفات شو خپل والد سے بوي مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی داغه پلار هغه مولانا یاسین صاحب رحمت الله علیه وایي چې کله وفات کېده د مرګ وخت قریب و انو وایي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل زوی ته وی کہ بیٹا دنیا میں تو آدمی سب کو بھول جاتا ہے لیکن یاد رکھنا جلدی نہیں بھول جانا مجھے جلدی نہیں بھول جانا بچیا وہ دنیا کی خلق سڑے ډیر زر هیر کی دا دنیا ډیر بے وفا ده دا دنیا دا خلق ډیر بے وفا دي هغه خواږه مور او پلار مازیګر په خارې واړی ماښام زوی بیا هغه ډوډۍ ته ناست په هغه ښځه باندې خاورې واړی سړی بیا چې دی نو په خپلو مزو خاوند باندې خارې واړی د ښځې پروا ني هیر کی دا هر څه نو بچے یار سڑے بل ایر کی دنیا کی ہر سو خالق کی رہی ډیر ضربہ میں نہیں رہے اینوئی مفتی صاحب رحمت الله علیه و فرمایل چې زما د پلار د وفات سلويخ کالو شو دا خبره به کوله اجازه سلويخ کالو چې ما د خپل پلار دا جمله مخه تکي او زه روزانه چې نیک اعمال کوم دا غي سو خپل پلار ته ګورا سدي خیال یو زړی عمر د سنه د پوی عمر خداغه سلويخ 50 کال یې کنه او یو سړی په خپل بچي سلويخ کال روزانه ورپسې ایصال ثواب کوي اسی په ایمان وای دا وسوره خوش قسمت سړی الله دې موږ له دا په هرا کیسه چې خلق خپل کشران ولا ابراہیم علیہ السلام خپل اولاد ته وصیت کوي چې الله تعالی د دین کړه دې او ممړېږي نو ګوره د مرګ انسان اختیار کې نه دی معنا همیشه کله مسلمانانو اوسئ مرګ راځي تاسو بے پروا خپل ځان ګوره خپل معاملات داسې صفا ساتئ کنه چې مرګ راځي تاسو پروا نیدانا اورګه یو کال کو پس بتو په بازه موضوع او خپل هغه کې جایز نه کیږي ام کنتم شهدا آیا تاسو حاضر ہوئی ام کنتم شهدا آیا تاسو خبردار یی اس پاټم حاضر چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا الموت هغه امارات اسباب د مرګ ازیات کډم قال چې لبنی اولاد بلتا ما تعبدون چا عبادت کوي بتاس من بعد پس زمانہ نقالو دی نعبد من عبادت کو الہک د معبودنا و الہ آبائک او معبود پلاران تا ابراہیم علیہ السلام نے و اسماعیل علیہ السلام نے و اسحاق علیہ السلام نے الہ واحدا چ اغا معبود یو دے ونحن له الله تعالی د پار مسلمون تابعدار اسلام راوړل کیو تلک امه دا یو جماعت کامل قد خلت تقدرتی لها د پار داغی ما کسبت جای کسب کرو ولکم د پار تاسو ما کسبتم جتاسو کسب کوي ولا تسالون او تاسو نه سوال نشی کوله عما ببارد عزیز کارو وغی عملون اغی کم عمل کو
الله بیا د یعقوب علیہ السلام ګره یعقوب علیہ السلام وصیت هم ذکر کړي. الله یعقوب علیہ السلام خپل بچی جو وفات وخت راغ را جمع کړ ورته بچي د چې دا ورشم د چا عبادت وکړو په ژوند ولا داسې تربیت کړو ای خپل جواب ورکړي نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل موږ به یو الله عبادت کوو هغه الله اسحاق پلار اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام هغه چې دی نو هغه عبادت کړل. ګوره دې ځای کې وایي موږ عبادت وکړو د معبود ستا د معبود د پلارانو ستا ان آبا نو اسماعیل علیہ السلام دا اترو وتر په مقام د سکی لار کی ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت دا الله یو جماعت تیر شو هغه د پاره خپل عمل تاسو د پاره خپل عمل ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا اذا يكونوا شيء هودا يهوديان او نصارى يا عيسایان تهتدوا تاسو به هدایت عمومي قولوا اي نبي عليه السلام غيتا بل ملت ابراهيم بلکہ من تابعداری کو وقالوا وید يكونوا شهودا يهوديان او نصارى عیسایان تهتدوا تاسو به هدایت عمومي قولوا اي نبي عليه السلام غيتا بل ملت ابراهيم من تابعداری کو د ملت ابراهيم عليه السلام حنیفا بدی حال اغا مائل والله تعالی تا اغا موحد فطرتن وما كان نو دا ابراهيم عليه السلام من المشركين دا مشرکاننا ندا ما مخکې ویلو يهوديان وای يهوديان شي عیسایان وای عیسایان شي دا خپل کوم دی یو بل ته وای يهوديان عیسایان ته وای عیسایانو تاسو اولاد د یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام د اولاد دین دا یهودیت ته تاسو په عیسایت کې څه کوي عیسایان وای او یهودیانو عیسی علیہ السلام دین ناسخ ته او د موسی علیہ السلام یهودیت دا منسوخ ته چې کله ناسخ دین راغې تاسو په منسوخ دین کې څه کوي راځي تاسو عیسایان شي پیغمبره وایا بل ملت ابراهیم حنیفا من خود ابراهیم علیہ السلام د ملت تابعیو وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام شرک کون کینو بس ربنا او رب دمنگا وابعث الیگی فیهم پای کی رسولا عظیم الشان پیغمبر منهم دا غینا یتلو جلستی علیم پاغیمان آیاتک آیاتنستا ویعلمهم الكتاب تعلیم ورکیت دا کتاب والحکمت او دا حکمت ویزکیهم او تسکیو کی دا غی انك انت العزيز بشك الله تعالى پورا پورا عالم حکیم پورا پورا حکمت والے ومن يرعب اعراض نکی عن ملت ابراہیم د ملت ابراہیم علیہ السلام نا الا من سفها مگر آغا سڑے جب بی وکوفو کی نفس ځان خپل ولقد استفینا پتاگر من غرکڑا وغلر فی الدنیا پا دنیا کے وانه بشک دے جو فی الاخرت پا آخرت کے لمن الصالحین دا آلا صالحان نبی ازیاد کاٹم قالا چویلو اتربو رب داغ اسلم تابیش منقاش دائم اسپ اسلام مانے نو قالو ابراہیم علیہ السلام اسلم تو ما خالص کزان دا پار اللہ تعالی لرب العالمین چرف دا مخلوقات دے ووصا بیا وسیعت کرو بیا پدی سر ابراہیم علیہ السلام بنی اولاد پلتا ویعقوب یعقوب علیہ السلام کرو ویا بنیا او بچو زما ان اللہ بشک اللہ تعالی استفا غرکڑ لکم تاو دا پارا الدین دین فلا تموتن تاسو ممڑے گئی الا وانتم مگر پدی حالت کی تاسو مسلمون مسلمانانی ام کنتم شہداء ام کنتم آئی تاسو شہداء عالمان پدی خبر مانی اس حضر حاضر یعقوب علیہ السلام الموت مرگ از یاد کاٹے قالا چوی ولی بنی اولاد پلتا ما تعبدون چا با عبادت کوئی تاسو من بعدی پس زمانہ نو قال وغیوی نعبد من با عبادت کو الہ کا معبود ستا و الہ آبائی کا معبود دا پلار سا چی ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے الہ واحد چی معبود یو دے ونحن لو من اللہ تعالی دا پارا مسلمون منکات تابداریو
تلک امه دا یو جماعت قد خلت چې تیر شوی دی لها د پار دغه ما کسبت چې کسب کړو ولکم د پار تاسو ما کسبتم چې تاسو کسب کوي تاسو عمل کوي ولا تسالون تاسو نه سوال نشي کوله عما ببارد دا کانو چې دی عملون دی عمل کو وقالوا ويد يكونوا شهودا يهوديان او نصارى يا عيسایان تهتدوا هدايت بهم قل وتوايا لهم غيب عيد بالمله ابراهيم بلکہ من تابعداری کو د ملت د ابراہیم علیہ السلام حنیف جمائل حق تا وما كان نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین د مشرکاننا الحمدللہ رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټولو راضي شي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي کریم خدای تکثیرات تمام کې الله کامل ایمان راکړي الله کامل رضا راکړي الله کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي خپل معرفت راکړي خپل عظمت راکړي الله موږ ټول نه هر هغه کارواله خدای په کوم کار چې راضي کیږي په کوم کارونو چې ناراضه کی خدای غي سره زموږ نفرت پیدا کړي په تمام امت مسلمه په المان رحم وکړي الله مسلمان چې کم ځای مظلوم هم مذکور دي الله خصوصي امداد وکړي زموږ د درد اسمره مشورکا دي الله ټول ادارې نو خوشاله ورکړي څومره مشران دي خدای تکثیرات معاف کړي څومره نوجوانان رونه دي الله ځوانای کې دین لپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاک باز ولري کریم خدای دې ملک حفاظت وکړي پاکستان د اسلام عظیم کې لو ګرځي پاکستان څومره سرحداتي نظریاتي دي جغرافیاتي دي الله د ټول حفاظت وکړي بلې ملک د اسلام بالا کې په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې خورې کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.